تنگ یم د ژوند نه، ټینشن راته زیات دی، مجبوره په دې یم چې خودکشي وکړم. مولانا صاحب ورونو ښکلی مجلس دی، برکتی مجلس دی. زه به پکې بار بار د نبی علیه الصلاة والسلام نوم مبارک یا د نبی علیه الصلاة والسلام د صفاتو نه یو صفت مبارک ذکر کوم، نو تاسو به راسره ټول ښه په لوړ اواز سره وایئ چې صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم. ښکلی مجلس دی چې څومره پکې درود شریف زیات وویلی شي نو دومره به انشاءالله برکات زیات وي. درود شریف زیات وایئ، د دنیا پیدې هم ډېرې دي، د آخرت پیدې هم ډېرې دي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو سره په مسجد نبوي کې ناست دی. په دې دوران کې د بانډې نه یو صحابي راغی، وی د الله پاکه پیغمبره ما ځان له د ذکر یوه طریقه جوړه کړې ده، خو صرف تا ته یې وایم چې زما د ذکر دا طریقه ټیک ده او کو ټیک نه ده. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ای زما صحابي تا ځان له د ذکر څنګه طریقه جوړه کړې ده؟ وی د الله پاکه پیغمبره زه په شپه او ورځ کې 2 حصې نور ذکر کومه او یو حصه پتا باندې درود وامه، نو آیا دا درود پتا باندې کافی دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی او خو که دا درود دی په ما باندې زیات که نه ښه به وي. څه به وي؟ ښه به وي. هغه صحابي بیا تپوس کوي، وی د الله پاکه پیغمبر چې یو کار وکړمه په شپه او ورځ کې نیمه حصه پتا باندې درود وامه او نیمه حصه نور ذکر کوم، آیا دا درود به پتا باندې کافی وي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی او خو که دا درود دی زیات که نه ښه به وي. څه به وي؟ ښه به وي. هغه صحابي بیا تپوس کوي، وی د الله پاکه پیغمبر چې بیا یو کار وکړمه په شپه او ورځ کې 2 حصې پتا باندې درود وامه او یو حصه نور ذکر کوم، نو آیا دا درود به پتا باندې کافی وي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی او خو که دا درود دی زیات که نه څه به وي؟ ښه به وي. دا درود دی زیات که نه څه به وي؟ ښه به وي. صحابي ورته بیا فرمایي وی د الله پاکه پیغمبر بیا یو کار ولې نه کومه چې په شپه او ورځ کې ما ته فارغ ټایم میلاویږي، په شپه او ورځ کې ما ته فارغ وخت میلاویږي او پتا باندې درود وامه، نو آیا دا کافی دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ای زما صحابي کو داسې دې وکړه دا څنګه چې ته وایې، کو داسې دې وکړه دا څنګه چې ته وایې چې تا ته فارغ ټایم میلاویږي، تا ته فارغ وخت میلاویږي او په ما باندې درود وایي، نو الله تبارک وتعالی به دې 2 کاره وکړي. څو کاره؟ 2 کاره. کم کم یو ورته نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل الله تبارک وتعالی به دې د هر غم نه بېغمه کړي، او دویم الله به دې کړي ګناهونه معاف کړي. اذن یکفا همک ویغفر ذنبک او کما قال علیه الصلاة والسلام. زوامه ړوند له څه پکار دي؟ خو 2 سترګې. ړوند الله نور څه غواړي؟ خو 2 سترګې غواړي که نه؟ مونږ د الله نه څه غواړو؟ مونږ د الله نه په دنیا کې یو بېغمه زندګي غواړو، یو بې فکره زندګي غواړو، د ټینشنونو نه یو خلاصه زندګي غواړو. داسې غواړو که نه غواړو؟ الله په دنیا کې یو بېغمه زندګي را نصیب کا. او الله ما ته پته ده زما ګناهونه زیات دي، الله ما ته پته ده، ما ته خپلې رڼاګانې معلومې دي، ما ته خپلې تیارې معلومې دي، ما ته خپلې ورځې معلومې دي، ما ته خپلې شپې معلومې دي، ما ته پته ده چې زما اعمال تللی کېږي. الله زما د نیکو چابړې بس پکې، الله ما ته ځان معلوم دی زما د ګناهونو چابړې به درونې، په میدان محشر کې به ملامته ولاړ یم. الله خو الله امید مې شته دی چې کله زما د نیکو چابړې سپک شي
او د ګناهونو چابړی مې دروند شي او ته راته ووایې بنده ګناهونه دې زیات دي خو زما په محبوب دې درود ډېر ویلي دا کړي ګناهونه مې درته معاف کړه بنده زه بنده دا کړي ګناهونه مې درته معاف کړو ځکه چې زما په محبوب دې درود ډېر ویلي دي ټول وایي صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم په نبی علیه السلام درود ډېر وایي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام نه صحابي تپوس کوي د الله پاکه پیغمبره په میدان محشر کې به دې چرته ګورم ته خو به زما نه چرته ډېر په لوړه مرتبه یې نبی علیه السلام ورله جواب ورکو ای زما صحابي چا چې په ما باندې درود ویلي د قیامت په ورځ به زما په خوا کې موجود وي په نبی علیه السلام درود ډېر وایي ماله افسوس راشي ماله خفګان راشي ما ته زما مورکۍ ټلیفون وکړي ما ته زما رورې ټلیفون وکړي ما ته زما خورکۍ ټلیفون وکړي مولانا صاحب تنګ یم د ژوند نه ټینشن راته زیات دی مجبوره په دې یم چې خودکشي وکړم مولانا صاحب زه ترې صرف یو څو تپوسونه وکړم زه ورته وایم ولې څه ټینشن دی څه وجه ده څه مصیبت دی څه وجه درته معلوم ده نه مولانا صاحب ما ته وجه نه ده معلومه معلوم زیات دی جیداد هم زیات دی د هیڅ شي کمی نشته خو مولانا صاحب زړه ته مې سکون نشته زړه ته مې آرام نشته زړه ته مې خوشحالي نشته زنانه دي ما ته وایي مولانا صاحب مجبوره په دې یم چې ځان ووجنم وایم چې د کوره ووتې او چغې مې ووالې په چغو چغو مې وجړلې زړه ته خوشحالي نشته سکون نشته وجه درته معلومه ده نه مولانا صاحب ما ته وجه هم نه ده معلومه زه ته یو څو تپوس کوم اول تپوس دی زما دی روریا خورکۍ مورکۍ مونځ کوي د مونځ پابندي کوي ما ته جواب میلو شي مولانا صاحب کله کړی او کله نه کړی کله کړی او کله نه کړی یعنی چې فارغ یم چې مونځ وکړم نو چې په کار کې بیا مونځ څه کومه مونځ کله کړی او کله نه کړی الله ما ته افسوس په دې خبره راشي علما کرام ناس د علماو مجمع ده د بعضې ائمو مذهب دا دی مذهبو چا چې قصدن یو مونځ پرېښود وایي دی کافر دی کافر یو مونځ دلیل ورسره د نبی علیه السلام دا حدیث مبارک دی من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر چا چې قصدن یو مونځ پرېښود وایي دی کافر شو د بعضې ائمو مذهب دا دی یو مونځ دې پرېښود کافر شوي دوباره به کلمه وایي او که واده دې کړی ملا به راولي دوباره به نکاح تازه کوي یو مونځ دې پرېښود دا د بعضې ائمو مذهب دی مذهب الله مونږ چې د کم امام په مذهب یو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله هغه فرمایي نه چا چې قصدن مونځ پرېښود دی کافرو نشو ځکه مونځ پرېښودل ګناه کبیره ده او مرتکب د ګناه کبیرې فاسق دی خو کافر نه دی مرتکب د ګناه کبیرې فاسق دی خو کافر نه دی اوس پر باندې ته اعتراض وکړي چې مولانا صاحب په خپله د حدیث مبارک وي چې من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر چا چې قصدن یو مونځ پرېښود دی کافر شو نو امام صاحب د دې حدیث خلاف کوي چې هغه ورته کافر نه وایي نه امام صاحب رحم الله د دې حدیث معنی څه کوي امام صاحب د دې حدیث مبارک معنی کوي من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر مطلب دا دی چا چې قصدن یو مونځ پرېښود کار د کافرو کو کافر نشو کار د چا وکړو د کافرو کو او دا معنی د بل حدیث پر رڼا کې وي ځکه بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق په منځ سره دی نو چې د مونځونه کو نو کار د مسلمانو کو کار د کافرو کو کار د کافرو کو کنه بیا د امام صاحب مذهب لږ مخکې واورئ لږ خبروم خو د علماو مجلس ته لږ علمي بحث په وکړو صحیح ده د امام صاحب رحم الله مذهب واوره وی په کومه علاقه کې چې بیلمازه سړی یا بیلمازه الک پاتې کېدو ته دغې علاقې تاڼهدار ایسیچو به دا بیلمازه گرفتار کی حوالاتو ته به یې ور واچوي هر سحر به یې روباسي دومره سزا به ورله ورکوي چې د بدن نه وینې روانې شي یا به توبه وباسي چې د نن نه بعد به مون نه پرېږدم او یا په دې حوالاتو کې څه شي مړ شي دا د امام صاحب مذهب دی ښه واورئ
بیا د امام صاحب رحم الله مذهب مخکې واوره د امام ابو حنیفه رحم الله مذهب دا دی بیلمازه سړی یا بیلمازه ښځه مړه شو په جنازه کې به نیکان خلک شرکت نه کوي. نیکان خلک مونږ په معاشره کې چاته وایو؟ علماو ته وایو، طلباو ته وایو، تبلیغیانو ته وایو. دا خلک نیکان دي که نه؟ دا به د بیلمازه سړي جنازې لا ته دې بیلمازه په جنازه چې ودرېږم بیلمازه به ودرېږي. ما په دې خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ دا ولې امام صاحب دا خبره کړې ده؟ ځکه حدیث مبارک کې راځي وایي د یو مسلمان په جنازه کې چې 40 تنه شریک شي الله دغې مړي ته مغفرت نصیب کوي. الله دغې مړي ته څه نصیب کوي؟ نو خو دا خو بیلمازه او که نه اوس په نیکان خلک جنازې له نه ځي. ما ته جمعې په بیان کې وي مې د یو مړي په جنازه چې 40 تنه ودرېږي الله دغه مړی بخي. زما کمره د جومات ته لاندې ده چې راکوز شم مقتدي راپسې راکوز شو مولي صاحب وایي تا خو ټولو بخلو. مې ولې وایي نن سبا خو په جنازو کې په سوونو مخلوق ولاړي او تا وایي چې 40 تنه پکې شریک شي الله بخي. مې یو ټکې دې راته وخو په را روانه جمعه به یې وامه. صحیح شو که نه؟ نو پر روانه جمعه مې بیا بیان وکړو. مې حدیث مبارک کې راځي چې د یو مړي په جنازه کې 40 تنه شریک شي الله دغې مړي ته مغفرت نصیب کوي. خو مې د دې 40 تنه نیکان متقیان پرهیزګاران مراد دي چې په ګېډه کې حرام نه وي. په ګېډه کې څه نه وي؟ حرام نه وي. چې داسې کسان د یو مړي په جنازه ودرېدو نو ما چې نن سبا څومره لوی سودخور مړ شي نو دوره په جنازه کې سودخواره زیات دي. چې څومره لوی ګڼکپ مړ شي دوره په جنازه کې ګڼکپان زیات دي. چې څومره لوی پراډي مړ شي نو دوره په جنازه کې پراډیان زیات دي. الله په دوی بخي کو چرته بخي نو د دوی د وجې نه بیا نه بخي. دا خو اکثر بیا اودسه ولاړي. داسې ده که داسې نه ده؟ ښه نو امام صاحب مذهب دا دی د بیلمازه سړي له به نیکان خلک جنازې له لاړ شم په دې علمي بحث کې لږ نور مخکې که نه زما بس کمه لاړ شم پسې لږ نورو. ښه بیا د امام صاحب رحم الله مذهب واوره. د امام صاحب رحم الله مذهب واوره. بیلمازه سړی یا بیلمازه ښځه مړه شو وایي دا به د مسلمانانو په مقبره کې نه دفن کوئ. دا د امام صاحب مذهب دی. سیټ ته چرته دفن کوي چې نور خلک ته عبرت واخلي چې بیا مونځ نه پرېږدي. پوه شوئ که پوه نه شوئ؟ علماو خو تر دې پورې لیکلي دي وایي د بیلمازه انسان مخ په قبر کې قبلې ته نه ټینګېږي. مونږ چې قبر کې مړی کېدو په لحد کې خو ته د خاورو بالښکې رخ کړی د خاورو په بالښکې ورله سر کېدو د برې تنه پکې یو تن اواز وکړي و یاره مخ ولا قبلې ته کوي. داسې ده که داسې نه ده؟ د خاورو په بالښکې ما تا ولا سر کېښود اواز وشو مخ ولا قبلې ته کا ما تا خو ولا مخ قبلې ته کو. خو چې فرشتې راشي ړومبې ته د مخ د قبلې نه واړئ وایي په ژوندانه د قبلې ته نو مخ کړی اوس دې ولې مخ کړی دی؟ علماو لیکلي په شرط سره د بیلمازه انسان قبر اوس پړی مخ به د قبلې نه ګرځېدلی. الله پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ زما اول تپوس صحیح مونځ کوئ؟ یاره مولي صاحب کله کړی کله نه کړی کله کړی کله نه کړی. علما ناست دي تپوس دې وکړئ چې زه لاړ شم. عام طور پر عذاب قبر چې دی دا د مونځ د سستیا د وجې نه دی. مونځ پرېښودل نه د مونځ د سستیا د وجې نه اکثر عذاب قبر میلاویږي. نو زه ورته مونځ کوي نو کله کړی او کله نه کړی. رونو د مونځ پابندي کوئ. ښه د مونځ څه کوئ؟ زما په دې خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ ډېرې خبرې خو په دیني اورېدلي خو زه درته نن یو سوال او منت کوم. دا مونځ یو ډېر اهم رکن دی دا مه پرېږدئ مونځ کوئ. ښه نو مونځ کوئ نو کله کړی او کله نه کړی. دویم تپوس دی زما دی وام ذکر کوئ؟ ذکر کوئ؟ یاره مولي صاحب څه به درته ووایم خو کله کله کومه نو کله کله. هنګ حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام صحابي ته نصیحت کوي نصیحت وی دا جبه د همیشه د الله په ذکر باندې لمده ساته. دریم تپوس دی زما صحیح په نبی علیہ السلام درود وای. یاره مولي صاحب کم درود ماله خو درود نه راځي. کم درود ماله خو درود نه راځي. زوم شکر وباسه چې لیونی شوی نه. ته ما ته شکایت کوي ما ته ټینشن دی ما ته تکلیف دی. ودی ځان ته مسلمان
ویلی ته دا کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ ستا په ټیم نه دی ذکر ته نه کوي په نبی علیه السلام درود ته نه وایي او ما ته شکایت کوي چې ما ته ټینشن دی ستا ژوند ته به خوشحالي د کم طرفه راشي څه خبره مې درته کوله خبره چرنه چرته لاړه خبره مې درته دا کوله چې څه کوئ په نبی علیه السلام څه وایي درود ټول وایي صلی الله زه د خپل نوم سره یو نسبت ساتم زما د نوم سره یو نسبت لګېدلی دی سید ټیک شو نو دا ما په ځان لازم کړي دي چې زه یو مجلس کې بیان شروع کوم چې نومبې د نبی علیه الصلاة والسلام د درود و فضیلت بیان کړم چې دا مجلس ښایسته شي د نبی علیه الصلاة والسلام په درودو باندې درود په نبی علیه السلام ډېر وایه صلی الله خبرې به ډېرې اورئ زه یو ډېر کم علمه انسان یم ډېر کم علمه د علماو ته پته ده زه یو ډېر کم علمه انسان یم دلته به ډېر لوی لوی علما راغلي دي صرف تاسو ته یوه خبره کوم ډېره لویه مجمه ده چې کومه خبره واورئ که نه په هغې باندې عمل کوئ کومه خبره واورئ څه پې وکئ عمل وکئ خبرې مونږ ډېرې اورو خو عمل پې نشته یو د صحابه کرامو دور وخه چې خبره به یې واورېده فوراً به یې په خپل عمل کې راوستله لکه حدیث مبارک کې راځي یو نوجوان صحابي و مدینه منوره کې د انصارو نه د هغه د کجورو باغ و خو یتیم هم و نو دا یې وغوښتل چې د خپل باغ نه دیوال تاو کړي چاردیوالي تې تاو کړي نو چې کله د خپل باغ نه چاردیوالي تاوله که نه نو چې کله دیوال به یې نیغو نو د ګاونډي کجوره پکې راتله او چې دغه کجوره یې پرېښودله نو دیوال نیغ نه راتو نو دی په دې ګاونډي پسې لاړو وی دا یوه کجوره ده د دې وجې نه زما دیوال نیغ نه راځي خو که دا کجوره ته مال راکړې که نه په ما یې راخرڅه کړي نو زه به د خپل دیوال نیغ کړمه نو دا یوه کجوره د یو ډکې د هغې د وجې نه زما ټول دیوال خرابېږي دا مال راکړه هغه مشر حاجي صاحب او دا مشران هسې هم په دې ونو منو ډېر زیات میني که نه هغه وی نه یې در کومه وی راخرڅه به یې راباندې که نه یې در خرڅوم در باندې بس دغه علاقې صحابي لاړ نبی علیه الصلاة والسلام لره وی د الله پاکه پیغمبره نبی علیه السلام به په یتیمانانو ډېر زیات خفه کېدو د الله پاکه پیغمبره زما هغه باغ دی زه تې چاردیوالي تاومه خو په منځ کې یوه کجوره راځي یو بوټی راځي نو که هغه ما ته میلاو شي نو زما دیوال به نیغ شي خو که هغه ما ته میلاو نه شوه نو دیوال مې نه نیغېږي نو نبی علیه السلام وفرمیل وی هغه کجوره د چا ده وی هغه زما د هغې پلانکي ګاونډي ده وی څه وکم وی د الله پاکه پیغمبره ته ورته سپارښت وکړه کیدای شي په ما یې راخرڅه کړي نبی علیه السلام وی ښه هغه مشر حاجي صاحب یې راوغوښتو هغه مشر سړی نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی دا یوه کجوره ده دا دله ورکه چې دی پې خپل دیوال نیغ کړي صحابي ورته څه فرمایي وی د الله پاکه پیغمبره حکم دی او کو مشوره ده رای ده رای راکوي کو حکم راته کوي کو حکم خو بس بیا یې ورته پرېږدمه کو ته راته وایي چې ورې که خو بیا یې ورکوم او که نه ما ته وایي چې ستا خوښه ده که ورکوي که نه ورکوي نو بیا ما ته خپله رای پرېږدوه نبي علیه السلام حکم خو درته زه ورکه نه کوم چې ستا کجوره ده نو صرف سپارښت یې درته کوم چې ورې که وی د الله پاکه پیغمبره نه یې ورکوم ورله دا کجوره مشران په ونو ډېر میني که نه ورکوم دا کجوره نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی دا کجوره ورکه ته دې په بدل کې به الله تعالی په جنت کې کجوره درکړي د الله پاکه پیغمبر جنت ته خو به زم مسلمان یم که نه وی یوه دې پکې نه که نه جنت ته خو ځم که نه یوه کجوره دې پکې نه خو دا دله نه ورکومه نبی علیه السلام وی ښه ستا خوښه ده نو نبی علیه الصلاة والسلام چې دا خبره وکړه که نه وی کو دا کجوره دې ورکړه الله تبارک وتعالی به په جنت کې څه درکړي کجوره صحابه کرامو چې دا خبره واورېده ډېر زیات خواهش پیدا شو چېر دا څنګه صحابي دی نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي چې په جنت کې الله کجوره درکړي خو د دې دا مطلب شو چې الله دې جنت ته بیایي که نه جنت ته دې بیایي یو صحابي پاڅېدو د هغه نوم دی ابو دحداح رضی الله تعالی عنه وی د الله پاکه پیغمبره نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی جی وی دا خبره د ده سره خاص ده کو الله به دا کجوره موږ هم په جنت کې راکوي دا صرف د ده سره خاص ده چې دی ورله دا کجوره ورکړي نبی علیه السلام ته د صحابي ته نه الله به ورله په جنت کې کجوره ورکوي که نه دا عامه ده نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل د ده سره خاص نه ده که دا کجوره چا دی یتیم له ورکړه الله ورله په جنت کې ورکوي
چا چې ولهم ورکړه الله ولا په جنت کې کجوره ورکوي. ابو دحداح رضی الله تعالی دغه مشر صحابي ته داسې متوجه شو وی ما خو پیژنې کنه زه ابو دحداح یم وی او ډیر خدي پیژنم په دې مدینه منوره کې د ټول نه مشهور باغ د چا دی وی هم ستاره د ابو دحداح ستاره کنه وی پیژنې کنه وی کوم باغ یادای وی په منځ کې چې ماغه خسته کور رخ کړی د مانای چې د پکې زما هغه خسته کور چې مې پکې رخ کړم هغه باغ یادوم یاره هغه شانته باغ په مدینه منوره کې چرته نشته دی هغه شانته باغ په مدینه منوره کې نشته دی وی خو وخت دی وی او وی دغه یو کجوره ما تراکه دغه روغ باغ مستاکو دغه یو کجوره ما تراکه دغه روغ باغ مستاکو هغه مشر صحابي حیران شو چې دا دې سوي وی د الله پاک پیغمبر د ابو دحداح دا خبري اوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی وی اورما وی ته په گواه شو ګوره خبره داسې کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی زه په گواه ما گواه ابو دحداح رضی الله تعالی لوی باغ د یوې کجوري په بدل کې ورکو یو کجوره ته واغسته هغه یتیم صحابي ته وی خپل دیوال نیخ که د خپل باغ سره دغه کجوره شامل که ابو دحداح رضی الله تعالی نبی رسول الله صلی الله ته داسې وکتل متوجه شو وی د الله پاک پیغمبر الله مال هغه کجوره راکړه هغه الله مال کجوره راکړه نبی رسول الله صلی الله ورته فرمایلی نه درې نکړه ابو دحداح رضی الله تعالی حیران شو چې باغ مې ورکو او ما ته کجوره میلاو نشو نبی رسول الله صلی الله ورته فرمایل ابو دحداح چې دا یو کجوره تا ورکړه وی الله به تعالی په جنت کې یو کجوره درکوله تا خو لوی باغ ورکو تا خو یو کجوره نه لوی باغ دی ورکو الله تعالی په یو کجوره په جنت کې نه الله دومره باغونه تعالی په جنت کې درکړل چې داغه ونه شمیرل ممکن نه دی داغه ونه شمیرل ممکن نه دی ابو دحداح رضی الله تعالی په منډه روان شو چې د باغ خواله ورسید کنه اوس باغ خو بل صحابي ته ورکړي د باغ نه بار ودرېدو خپل بیبي ته چغې اوازونه شروع کړو اے پلان کوي هغه ورته आवाज وکړو وی حضرت څه چلې وی د دې کور نه راوځي هغه ورته د دنې نه وی دا کور وز زمونږ نه دی دا ما خرڅ کړی په بل چا باندې دا باغ او دا کور زمونږ نه دی بیبي خو پوهېده چې د تاجر سړی دی چېرته ډېر ګران به یې خرڅ کړی وی کور دې هم خرڅ کو وی او وی په چا دې خرڅ کړي دي وی ما په الله خرڅ کړلو ما په الله خرڅ کړو نو بیبي وا بیبي ورته د دنې نه आवाज وکړو وی اے ابو دحداح تر اوسه پورې چې دې څومره بیې کړي په هغې کې ټوله پیدمنه بیه دې وس وکړله خبره مې درته څه کوله چې صحابه کرامو به خبره واورېدله بله خبره پکې نو فورن به په عمل کې راوستله فورن مونږ خبرې ډېرې واورو عملو نشته دی کمزوري په دې ځای کو خبره مې درته صرف دا کوله چې علما راغلي هم دي زمونږ شيوخ د علم غرونه د علم غرونه راغلي دي او د علم غرونه را روان دي ان شاء الله زه یو کم علم غونته انسان به تاسو ته سوویما خو دومره خبره درته کوم چې د علماو خبرې واورئ نو عمل ته راولئ چې یو خبره ته اوسه کنه نو دام کافی ده الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي تاسو ته پته نه زه دلته ډېر په شارټ ټایم باندې په مختصر ټایم راغلی ما خو دلته زمونږ یو ورور دی د علماو خادم حنیف ګل رور کم ځای کې دی ګور چې شته کتلی دی بار ته وتی دی حنیف ګل رور یقینا د دنه مونږ ډېر مجبوره یو وجه دا ده چې د علماو ډېر خدمت کوي زمونږ د مشرانو خدمت کوي مونږ خو کشران یو نو ما ته یې وی چې مولانا صاحب پلان کې تاریخ باندې او پلان کې ټایم باندې به مال راځي حنیف ګل رور دا خو ما 3 پروګرامونه په دغې ورځ ورکړي ټول خو به ونه کم بس ما درته وي مال راشه صحیح ده نو زه مجبور وم چې حاضري مې وکړله په ډېر مختصر ټایم باندې د دغې رور د وجې نه چې د علماو ډېر خدمت کوي او الله تبارک وتعالی دې په دې ځوانۍ کې نور برکت واچوي هغه ځوان ډېر زیات خوند کوي چې د علماو خدمت کوي هغه ځوان ډېر زیات خوند کوي چې د دین په دې کارونو کې د علماو سره برغ روان وي زه وایم ای نوجوانانو اصحاب کهف ته وګورئ هغه هم ستاسو غونته کې هلکان
یو الکان د دین دا کار چې کېږي دا به الکان کوي. نو زمونږ سره چې دا عوام نوجوانان ولاړې مونږ ډېر زیات خوشحاله یو. نو دې ځای ته چې ما نن دا حاضري کړې ده دا د حنیف ګل ورور د وجې نه چې زه یې پرېښودم نه یو ما له به راځي دلته به حاضري کوي زمونږ د اکابرو خدمت کوي مونږ کشران یو. نو ما پې ورته لبیک وي او رالمه دا ماتې ګوډې خبرې مې درته وکړلې څه بې ترتیبه خبرې مې درته وکړې. الله تبارک وتعالی دې په ما او تاسو ټولو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.